کتونکو الب خان شرپو ویلفیر فاونډیشن الحمدلله د خپل وس مطابق د الله په فضل و کرم سره په مهربانۍ سره د دغه بېوسه بېکسه بېڅوکه خلکو سره تعاون جاري ساتلی دی او څه ناڅه ورله ورکوي. موږ ټول رمضان المبارک چې اوس روجې مسافره شوې لږې روجې پاتې شولې یو ورځ الحمدلله ضایع شوې نه ده چې د دې ځای نه چا څه وړي دي. په دې ټول ارڅه کې لکه د بعضې خلکو په دې ذهنونو کې دا چور ډاکو او دا لفظونه چې کوم دي نو دا بلکل ګنډلې شوي دي او دا ګنډلې په دې ګنډلې شوي دي چې لیډر وې قوم جوړوي او هغه چې په تقریر کې ودرېږي او هغه صرف دغه چغې سورې وخي نو د دې خلکو هم ذهن کې به دغه خبرې کینی بل څه خو وینه عملي کار پریکټیکلي خوا په نظر نه راځي. نو د هغې په وجه باندې ځوان کل نوي کل هغه به صرف دغه الزام چې غل چور دا صرف د دریو کسو کومک دی زموږ سره ښه نور زموږ ټیل پي زموږ خپل کارکنان زه په خپله الحمدلله د خدای مهرباني ده څه ناڅه وړي لکه دا زنانه دې وخت کې ما سره ناست سره 7 بچي دي 7 بچي 15 یې پیغلې لوریانې دي او 2 زامن دي. بل کال راغلی ده دې ځای نه غوړي چې چیني وړه هر څه وړلي دي. دې کال داس په لومړي ځل باندې نن راله پته ورته نه وه نن راله دې له زه وړه ورکوم وچه چای ورله ورکوم او چې کوم څیز زه په کیمره ورکوم نو زما ډرامې نه لګي اوریجنل څیزه خلکو ته حواله کوم. په هره ویډیو مې اکاونټ هم شته په هره ویډیو مې زی پیس هم شته. ډېر خلک دا ټلیفونونو کې چېرې پیسې درلیږو پسې درلیږو څنګه درلیږو تاسو الریډي خپل کور ته درلیږلي وي چېرته بل چا ته هم لیږلي وي همدغه طریقه ده. نو بې ځایه چې تاسو میسیج وکړې د هغې نه پس چې کوم دی نو داسې چل دی هغسې چل دی او بیا ځان به ګناهګاروئ زما نور هېڅ مقصد نشته. خو د اسمان توغې چې لاندې راکوشي نو الب خان شرپو هم دغه دی او الب خان شرپو به خپل کار جاري ساتي نه څوک بندولی شي او نه څوک په اعصابو باندې کمزوري کولی شي د الله په مهربانۍ سره دغه کار کوي او الله تې دا کار اخلي. ښه ډېر ګران کار دی خو الله رانه دا کار اخلي. میرے پنجابی اور سندھی بھائی بھی میری ویڈیو دیکھتے ہوں گے لیکن میں پشتوں میں جو میں نے ساری ویڈیو ہیں وہ سب کے سب پشتوں میں کر رہا ہوں. میں ان کو بتاتے چلوں کہ رمضان سے پہلے دن سے لے کے ابھی تک مسلسل میں ان غریب اور بیوہ عورت میں آٹا چینی اور دیگر مواد تقسیم کر رہا ہوں. غربت بہت زیادہ ہے مہنگائی میں انتہائی اضافہ ہے جو ان کے حکمران طبقہ وہ اپنی چرچوں میں اپنے مزوں میں اپنی کرسی کی جنگ پہ وہ مصروف ہے اور اس ملک میں ایک ایسا فتنہ آ چکا ہے کہ وہ مسلسل انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں جتنی بھی فاؤنڈیشن ہے یا سوشل ایکٹیوسٹ ہے وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور حکومت کی طرف سے صرف آٹا وہ تو سستا مل رہا ہے لیکن بہت سے لوگوں کا آٹا وہ بھی نکل چکا ہے اور یوٹیلیٹی اسٹور میں آج کل خزان ہے کوئی ایک چیز بھی اس میں سستا نہیں ہے. تو الب خان شرپو ویلفیر فاؤنڈیشن ایک رجسٹر فاؤنڈیشن ہے میرا اس پہ اکاؤنٹ ہے اور اگر آپ لوگ تعاون کرنا چاہتے ہیں کہ میرا یہ امداد حقدار کو مل جائے تو الب خان شرپو ویلفیر فاؤنڈیشن کے کارکنان گھر گھر یہ طریقہ کار پکڑے ہوئے اور لوگوں کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. خورې دغه څو خبرې مونږ کول غوښتل نو ته پکې بل کال راغلی وې تاسو راته دلته وې راغلی وې که نه څه دې وړلي وو ستا 15 لوریانې دي زما 15 لوڼه دي 2 مې زامن دي ورکوټ یې زوی مې د 4 کالو دی بل مې د 8 کالو دی. سبق پې نه وې نه نو بس چې د خپلې مجبورۍ نه مې راایستلی ټیلرۍ ته مې کېنولی یم چې ما له 100 روپۍ د ورځې راوړي زما پې ګزاره کېږي. دا 15 لوڼه هم پسه پالل غواړي که نه په خپل ځان ته موږ ګورو خپل دا یې عزت ژوند بس په کور دننه تېرو نور هم څه وسیله نشته دی نه راله داسې چل راځي چې یاره ګینې خپل کور کې خپل محنت کوو نه دام نشم بل د الله په اسره باندې خاوند دې څومره موده شوه چې یاره بس 3.5 کال برابر شو 4م لا نه دی پوره. بغیر پلاره د بچو ژوند خو ډېر سخت دي روژه ماتې څنګه تېرېږي پښمني څنګه تېرېږي څو کسه کور کې روژې نیسئ 3 کسان 3 کسان روژه نیسو دا نور ماشومان دي.
بس د الله د نامې ورکړه بس دا کورونه راله یو څه بل څه راوړي په خپل ځاني لکه نه پخوم بس مې نشته دی هغه 3 بوجۍ وړي راکړي اوس په هغې خپل ګزران کوو او خپل ټایم دی بس پاس کوي نو صحیح دا زموږ د طرف نه وړه او دا نیم کیلو چای ښه نیم کیلو چای هم نن سبا 500 روپۍ ده دا په ډېر څه خبرو بس ډېر زیات الله چا راله ولېږل نو انشاءالله ما به تاله درکړي ښه انشاءالله بس خیر دی موږ به راځو خپله دغه احوال بالو صحیح د خپلو بچو دپاره بالکل ګرانو کتونکو دغه علب خان شرپو ویلفیر فاونډیشن کار دی خو تاسو غواړئ چې زما حق حقدار ته ورسي او ورسره نیتونه ټیک کول دي سوچونه ټیک کول دي او هر چاته د خور مور په نظر کتل دي دا روجه دا یو چانس دی بیا مشکل ده چې بله روجه کې به ژوندي وکنه دیګې درته څوک خفه شي څوک خفګان نه مو ورکوي څه کولی نه شي نو هسې ځان ګناهګاروی که نه په کنځلو په دې چغو سورو باندې هېڅ هم نه شی کولی ما ته ډېر ملګري وي ته په دې څیز او باس مه کوه نو زه په دې باندې په دې باس کوم چې دا خلکه ډېر په غلطه لار روان دي او جهنم یې ځای دی جهنم اسلام نه ډېر لري دین نه ډېر لري نو په دې وجه باندې زه ځکه په دې باندې خبرې کوم زما یو ویډیو د چا ذهن کې کیني نن سبا ډېر خلکه په ما باندې ځان مشهوري او دا د اوس نه دا د 13 کالو نه چې علب خان شرپا پسې زه څو یم بس خلکو خو دا ګوري او ولې ګوري فتنې والا خلک یې ګوري خو زه پرېږدم نه د هغوی دغه لیډرانو نه الحمدلله ما ډېر زیات کار وکړو خلکو له مې کورونه ورکړل خلکو له مې مدرسې جوماتونه یتیمان علاجونه هغوی سره غم دی چې تا راته څه پلار را پیدا شوی دی ته سره خو موږ خبرې نه شو کولی موږ خو ډېرې غټې چیغې سوري وخو د خپل لیډر کارکردګي نه شو بیانولی او ده باندې خو دونه رشته د خلک راځي نو هغوی سره بیل غم دی او دا ټول د سیاسي لوبه روانه ده او دغه خلکه همدغه شان شرمېدلي ښه دي خو ګرانو کتونکو لکه کې الله کیمره لګېدلې ده او الله سره به تعلقات جوړو انسانانو سره نه غورې ښه دا چې ډېر ښه او ډېر او ډېر زبردست او ډېر بد او ډېر دا نو دی کې هم څه نشو کولی عمل به هم په کار راځي او کردار به هم پاتې کېږي نو په دې باندې سوچ وکړئ مننه خوشحاله اوسئ